ګرانو کتونکو علم خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې سرې خلکو سره تعاون کوي او تعاون ستاسو په مدد سره کوي. چاته اوړه ورکړئ، چاته وریجې ورکړئ، چاته چڼه ورکړئ او ستاسو چېرته کومک او مرسته کېږي نو ډېره ښه وي. دا زنانه مخکې هم راغلې وه، دوی ویډیو کړې وه. په هغه ویډیو کې منګه د دې نمبر هم ویلو. 3 بچي یې دي. خاوند چې نه وي نو ژوند ډېر ګران دی. دې وخت کې ژوند څنګه کوي، کوم ځای کې کوي؟ چېرته اوسېږي؟ زه تکیه کې اوسېږم، ناګمان نه مخکې لکه کرۍ په کور کې وم. اوس ما باندې بیل ډېر زیات کړ. مخکې به یې رانه 900 اخیستې، اوس یې را باندې بیل ډېر کړ. لکه اوس دا بیل ته زه نه شم رسېدی. 3000 کرۍ شوه، ښه داسې د کور بیل شو لکه بجلۍ، نه یې ته نه شم رسېدی. بدي ما ته وویل د 3 میاشتو کرۍ په ما جمع شوې وه. بس ما ته یې چېرې د کور وځه. بیا داسې کور پورې نور خلک وو، هغوی هغه نارینه ما ته کټونه د کور نه بار راوویستل لارې ته، چې لارې ته یې کټونه راوویستل. بس زه ناست وم، ژړل مې، ماشومان مې غېږ کې نیولي وو، ژړل مې. بس بیا هغه ښځه راغله، ما ته یې وویل چې زه هم کونډه یم، لکه د ورځ په هر چا الله پاک راوستی شي. داسې کار دی چې دغو کې دا کډه دې بیټک ته راوړه ته. بس اوس زه هغه بیټک کې یم، لکه نه غولې شته، نه جامې مینځلو ځای شته، هېڅ هم نشته. بس په بند ور باندې دغه رنګې ناست یو، دغه مور او دغه 3 واړه ماشومان بچي. ستا خاوند کله وفات شي؟ زما د خاوند دا 3 کال دی، دا 3 کال دی. بس لکه هېڅ دغه هم نشته. د دې نه مخکې زه ویډیو له راغلی وم، لکه ما ویډیو کړله، خو ما ته به خلکو لکه چا کنځلې او چا به راپسې خپلې ویډیوګانې واپس رالېږلې. لکه موږ خپله ویډیو به یې رالېږله چې ډېر به یې تنګون جوړه، خبرې به مې ورسره نه کولې، بس خپلې ویډیوګانې به یې رالېږلې. بې عزته خو ښه شی نه و، دا دي او هغه دي، او کنځلونه به یې راپسې رالېږله. او چا به وي ته تنګي ته لاړه شه، تاله به 12,000 روپۍ درکړي، تاله به ټچ موبایل درکړي، او ته به مونږ ما سره په موبایل نکاح وکړه. به چا یو شان خبرې، چا بل شان خبره. نور ما سره چا څه امداد نه دی کړی. د هغې په وجه دې موبایل هم د هغې په وجه باندې ما موبایل بالکل بند کړ، چې بس دغه تنګونه یې راته جوړ کړو، لکه تش ټول تش کنځلو او به نکاحګانې وي او به دغه څښا خبرې وي. او وټساپ به مو تا سره؟ وټساپ وه، بس په دغه ټولو به یې دغه یو شان تنګونونه کول. بس ما موبایل بیخي بند کړ. څه به وي چې کوم ځای نه خبرې کوم او په موبایل داسې چا به وي مونږ سعودي نه خبرې کوو، چا به وي مونږ دې ځای نه خبرې کوو. ته خو راکې شناختي کارت نمبر راولېږه، چې شناختي کارت نمبر به مې وله ورکړو. بس نن درلېږم پیسې، بیا به وي چې ته ما ته کور وښیه، زه تا له سره امداد کوم، خو ته ما ته کور وښیه. بس ما ورته کور نه ښوله. بس وی به ته د امداد واله ښځه نه. ستا 3 کاله مخکې خاوند مړ دی؟ زما 3 کاله مخکې خاوند مړ و. اول زه مور کروم، هغې نه بعد اوس چې د مور د کور مې ډېر بد حال شو، زه راووتم. دا 2 کاله زندګي ما ځان له تېره کړه. دغه خورېرې زندګي ده، که پردي کار له لاړه شم، چپ ته لاړه شم، بیا راله جواب راکړي یاره تاسو ماشومان دي، وران دي، واړه دي، ورانې کوي، مونږ له کار له مرازه به دغه حالات دي. دا 3 بچي دي؟ دا 3 ماشومان بچي مې دي. ستا خپل خپلوان؟ زما خپل خپلوان لکه د پلار په ژوند مونږ سره چې امداد نه دی کړی، بیا فرض که د خپل پلار په وس کې بیا مونږ اوس هغه پیدا یو، لکه بیا مونږ نه بچي پیدا شول، لکه هېڅ امداد څه دغه تپوس پوښتنه نشته. خوراک څښاک ستا څنګه وي؟ خوراک څښاک روټۍ کله وي او کله نه وي. بېګا زما د ماشومانو روټۍ نه ده خوړلې. اوس غرمه راله ګاونډیانو یو روټۍ راکړله، به دې ماشومانو ته مې کېښوده، په مساله کې مې ورته اوبه واچولې. بس هغې سره دې ماشومانو نړۍ ګنده کړله مسالې اوبو سره. خپله مې قسم په خدای کو به څکلې مې چې ګنې توره ده او که سپینه ده. او د دې باوجود خلک درپسې خندا کوي؟ د دې په باوجود به دغه حالات دي. پردي سړي راته کټونه بار ته راوویستل، شپه به یې راته لارې ته راغورځوي. نو د هغوی خو کرۍ پاتې وه، ځکه یې درته راویستل. دغه څو میاشتو کرۍ پاتې وه؟ د 3 میاشتو. تا له خو څوک کور درکوي نو ځې ورته؟ ولې نه ځم ورته؟ بس دغه سختې دي او دغه نرمې دي، بس تېرېږي را باندې ماشومانو بچو سره. شپې خلکو خوبونه کوي، اوس دغه رنګیله غوږ مې نیولي، خدایا کو هېڅ هم نشته کور کې، خدایا عزت خو لرم که نه. او د هغه اوس بېټک دی، لکه ټوله شپه دغه رنګې ناست دي. خدای پاکه څوک هلکان ورته بې خیاله را نه شي، ور لرې کولی نه شمه. خدای دا خو هلکانو د ناستې پاستې ځای دی، څوک ورته داسې بې خیاله را نه ننوځي، دغه نه شي، لکه هېڅ حالات ډېر زیات خراب دي.
ګرانو کتونکو یو خو دې موبایل د هغې په وجه باندې بند کړه چې خلکو ورته د رنګ رنګ خبرې کنځلې هغه شانتې ویډیوګانې تصویرونه او بیا دوکال ته لاړ شه او دلته لاړ شه هسې دې نه جوړېږي څه بچې امداد ورسره نه کوې مې کوې ورسره دې کیمرې ته چې څوک راځي د مجبورۍ نه راځي او چا سره رډار نه دی لګېدلی کم خلک چې تعاون کوي اوس بېله خبره ده چې تعاون وس چا له خدای پاک ورکړی دی او ډېر خلک په دې کارونو کې سیاست را مخې ته کوي بره د الله کیمره لګېدلې ده زمونږ ویډیو کړله او ویډیو سره چې کم دی نو دا د ماشومانو له په لار کې سوالې ده ونیسه پیسې دا چې کم دی نو ځان سره چاول ونیسه دا ځان سره ونیسه چڼه او دا چې کم دی نو بچي راشه بوجۍ په سر کښه دا د وړو بوری والا ګرانو کتونکو خو دې سره څوک مدد کوي تعاون کوي په دې باندې زما اکاونټ نمبر دی موږ ته رالیږلی شي او موږ یې دې له ورکولی شو زه په دې موقع دولت خان صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې دا د هغوی په وجه باندې دا 10 کیلو اوړه چې کم دی نو دې وخت کې خو چاته میلو شي که نه دا ډېر شي دي په دې ګرانۍ کې بیا دغه خور چې جلوزو یو خور وه چې د هغې په وجه باندې ما ډېرو خلکو ته اوړه ورکړل ورسره دا یو ورور په وجه باندې دا چاول یو دا چاڼه چې کومه ده نو ځان ته په اوبو کې خورو کې په اوبو کې څنګه خورو کې په اوبو کې مساله کې د ماشومانو ته بس همداسې کچه اوبه واچوم کله یې ورته وخوټ کړو کله همداسې کچه غوړي سوي نو سبزي سوي هغه څه کېږي نو پیسې را سره نه وي دغه تېرېږي بچې نن دې څه خوړلي پاسه دې خوا ته راځه څه دې خوړلي بچې غرمه دا پاسه دې خوا څه دې خوړلي بچې سم نه ګرانو کتونکو ضرور ورسره مدد کولی شي مرسته وکړې ستاسو مرستې چې وي دا موږ بیا هم رابللی شو په طریقه باندې ولې چې دې ته اوس مه ووایي چې چېرته ګاونډي نه 2-3 ورځې پس راته کال کوه خو چا سره لیږلي نو تاسو له به یې درکوو ډېره مننه خوشحاله